او دعا قبلې د هغه کسانو چې ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي کوم خلکو چې ایمان راوړی دي هغه د الله نه دعا غواړي کوم خلک چې نیک عمل کوي هغه د الله نه دعا غواړي نو الله تعالی دا هغه دعا قبلې ويزيدهم من فضله او د خپل فضل نه ول زیات ورکړي چې هغه غواړي دا غي نه ولم زیات ورکړي د دعا د پارم حدیث کې څه خبري راغلي دي چې دا غي خیال ساتل ضروری دي یو حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي ادعوا الله تاسو د الله نه دعا غواړئ وانتم موقنون بالاجابه چې تاسو ته د قبلېدو پوره یقیني چې زما دا دعا به قبليږي او بیا نبی عليه السلام فرمایي ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ الله تعالی د غافل او بے پروا زړه دعا نه قبلې کله نا کله زموږه د دعا غ الفاظ یاد کړي کنه په خپل باندې دعا الفاظ وایو خو زموږ زړه متوجه نه نو چې دعا سړی کله غواړي یو خو بل دا پوخ یقیني چې دا دعا به زما الله تعالی قبلې او بل بدی الله تعالی طرف ته متوجه او بے پروا بني یعنی چې دعا غواړي نو دی بداسي دعا غواړي چې ډېر زیات محتاج دي او داغه د لپاره بیا علماء سره آداب لیکلي چې دعا ته بسنګ کینی داغه طریقم ده پکار دا چې سړی په اودس کې کینی قبلې تمخ کی د تحیات په شکل کې کینی او بیا الله تعالی ته ډېر په عاجزۍ سره لاسونه ونیسي بیا د الله تعالی حمد و ثنا بیان کی په نبی عليه السلام باندې درود شریف وای او بیا دعا وغواړي بیا په اخره کې بیا په نبی عليه السلام باندې درود شریف وای نو دا دعا الله تعالی قبلې او بلدار چې د حرام مال نه مزان ساتي او حدیث کې راغلي دی نبی عليه السلام فرمایي چې ډېر خلک داسې دي هغه الله تعالی سره نیولي الله کوي او حالات داسي چې سرونه ببري جامع خیرني د الله نه دعا غواړي خو الله تعالی دعا نه قبلې ځکه چې دا غوي خوراک حرام دي اسکا کې حرام دي جامه پیزار حرام دي نو چې د دې خیال وساتئ